محترم مسلمانانو، الله تبارک و تعالی چې څومره هم حیوانات پیدا کړي دي، نو د هغې نسل الله تبارک و تعالی بڑاوي هم، او په هر یو حیوان کې الله تبارک و تعالی د خپل نسل د بڑاولو هغه طاقت او قدرت د هغې مناسب یې دی چې کله آدم علیه السلام پیدا شو، جبریل علیه السلام د الله تبارک و تعالی په در کې عرض کوي، الله تعالی دا انسان به په دنیا کې څه کوي؟ د الله د جانب نه ورته جواب راځي، یتناسلون و یتوالدون. دنیا کې به د دې انسانانو نسل سوا کېږي او د دې بچي به پیدا کېږي او دا به ډېرېږي. جبریل علیه السلام دویم عرض کوي چې الله تعالی اذن لن يسعهم الارض، دا انسانان چې دومره پیدا کیږي او مسلسل د دې نسل بڑاویږي، نو دا ځمکه خو دومره نه ده، دا خو بیا په دې ځمکه باندې نه راځي. نو الله تبارک و تعالی د جانب نه جواب راغی، انی اجلت لهم الاجل، زه دې دپاره یو نیټه به مقرروم، ټول انسانان به مخ د ځمکه باندې به یک وخت موجود نه وي، بلکې یو نسل به پناه کېږي، بل به راځي، هغه به پناه کېږي، بل به راځي. په دې طریقې سره به دا انسان څومره چې د الله په علم کې ده او څومره چې وخت الله تعالی دې له ورکړی دی هغه به دې تېروي. دریم تپوس جبریل علیه السلام د الله تبارک و تعالی نه کوي، الله تعالی چې کله د دې دپاره د مرګ یوه نیټه مقرر ده او دې په خپل وخت باندې د مخ د ځمکې نه بیا رخصتېږي او مړه کېږي، نو بیا به د انسان ژوند څنګه تېرېږي؟ د کم انسان په ذهن کې چې دا ده چې زه به مرم، زما د ژوند خاتمه ده، زه ټول عمر دپاره نه یم راغلی، نو دی به زندګي څنګه کوي؟ لکه فرض که یو مجرم حکومت وخت گیر کی او په هغه باندې د پانسۍ اډر وخیږي، نو د هغه به اوس څنګه ژوندي چې یو کس ته پته ولګي چې یاره په پلانکي تاریخ زما پانسي ده، نو زما نو د هغه ژوند به څنګه وي؟ نو چې د هر یو انسان په ذهن کې دا وي چې زه به مرم او زه به د دنیا نه ځم، د دې انسان ژوند به څنګه تېرېږي؟ وی الله تبارک و تعالی ورته وفرمایل، زه به دې له په زړونو کې هغه امیدونه ور واچم، دی به د هغې امیدونو په بنا باندې خپل ژوند تېروي. نو د انسان ژوند محدود وي، وخت محدود وي، امیدونه ډېر وي. د کفن کپړه بازار ته را رسېدلې وي او امیدونه په څو کاله مخکې منصوبې تړي،